نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی که په لاس ته طاقت رسی نو په لاس یې منع کا او که په لاس ته طاقت نه رسی نو په ژبه باندې بدۍ ته بدي ووایه دا کار بد دی لکه مه یې کوه منع کا او که په ژبه دې هم طاقت نه رسی که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دې بدۍ ته په زړه کې بدي ووایه وذلك اضعف الايمان او دا کمزور ایمان دی او چې بدای ته په زړه کې هم بدی نه وي ګناه تر په زړه کې هم ګناه نه وي بیا خو سره ته په دې ګناه کې شریک شوې نو حدیث مبارک کې راځي یو باندچی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله را او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه ويعلمني عملا يدخلني الجنه د الله پاک پیغمبر ما ته یو داسې عمل اوخی چې عمل ما جنت ته داخل کی ساده سړی د باندې نه راغلی بس ما ته یو عمل داسې اوخی چې زه کوم او زه پې جنت ته لاړ شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل تا خو ډېره یو اوږده خبره وکړله او یو ډېره درنه خبره وکړله او یو ډېره اوږده او درنه خبره ده چې زه تا ته یو داسې عمل وښیم ته یې وکړې او جنت ته به داخل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل وی غلام آزاد کا غلام آزاد کا اعتق النسمه غلام آزاد کا او دویم خبره ورته دا وکړه وفك الرقبه د غلام سټ آزاد کا یا غلام آزاد کا یا د غلام سټ آزاد کا اصحابی ورته تاسو کو وی د الله پاک پیغمبر دا خو دواړه یو شی نه دی دا خو یو خبره ده یا غلام آزاد کا یا د غلام سټ آزاد کا دا خو یو خبره نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی نه دا دواړه یو خبره نه ده ما چې درته وویل غلام آزاد کا د دې مطلب دا دی کو طاقت کېږي پوره غلام آزاد کا پوره غلام آزاد کا او فک رقبه یا د غلام سټ آزاد کا د دې مطلب دا دی کو پوره غلام نشي آزادولی نو د هغه په ازادۍ کې لږې پیسې ورکه امداد پکې وکړه کو پوره نشي آزادولی نو یا پورا غلام آزاد کا یا د غلام په ازادۍ کې څه امداد وکړه تعاون وکړه اوس ورته وایي چې مولي صاحب غلامان خو نشته دی نو زه څه وکړمه غلامان نشته قیدیان خو شته دی که نه قیدي شته دی که نه یو جرم ترې شوی دی او د هغې جرم کې هغه گرفتار شوی دی په ګناه کې او یا بی ګناه ټیک شو که نه نو د قیدی په آزادولو کې امداد وکړه یا دا قیدی آزاد که ټول دغه چې څومره جرم دی هغه ورکه او که هغه نشي کولی نو د هغه په آزادولو کې امداد وکړه تعاون وکړه قیدیانو سره امداد وکړه بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی کو دا نشي کولی نو داسې وکړه که نه چې اوښه یا بیزه دا چاته په پیو باندې ورکه هغه به تې پی خوري نو چې کله تې هغه خپل پوی پوره کړو یا دې پی بس کړو نو تا ته به دا څاروی بیا واپس کړي دا هم ډېر د نیکۍ کار دی الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا مخکې اوس نشته دی ښه مخکې وو خلکو به یو بل له غواګانې په پیو باندې ورکولي بیزې به یې په پیو ورکولي میښې به یې په پیو ورکولي اوس چاته ووایم هله څاروی په پیو راکوي به چې دماغ دې ټیک دي صحیح ده که نه دا خبره ختمه شوې ده دا ډېر د ثواب کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې صحابي ته فرمایي بیا داسې وکړه چې یا اوښه چاته په پیو باندې ورکه یا ورته بیزه په پیو باندې ورکه چې هغه ته پی خوري او بیا تا ته دا څاروی څه کي واپس کی دا ډیر د ثواب کار دی دا وکړه چې الله دې به جنت ته داخل کی او کو دا طاقت تیم نه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی در سره څاروی وي نه
نو داسې وکړه چې کوم رشتہ دار در نه خفه دي هغه رضا کا هغې له څه تحفه ډالۍ ورکړه خفه رشتہ دار دې څه کا رضا کا په هغې باندې احسان وکړه هغې ته هدیه ورکړه او دا ګران کار دی ښه دا څه دی ګران کار دی یو رشتہ دار خفه دی هر یو سړی په دې انتظار ناست دی چې دی به ماله راځي ښه ما سره دومره بد کړي دي زه به ورله ځمه ماله به دې خپوله به راځي دې خپوله هر سړی دا په انتظار کوي یو وایي ماله به راځي او بل وایي ماله به راځي او څوک پکې به دې انتظار وي څوک په راله راشي د چا کار سره چې ډېر خلک داسې خلک خو ډېر کم پاتې شوي چې نن سبا د خلکو په منځ کې روغې کوي اکثر خلک خو د لرې نه تماشه کوي ورګه چې ستې نه جوړېږي او بلکې الټه جنګول کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو نبی علیہ السلام فرمائے اے زما باندې چې صحابي داسې کار وکړه چې یو رشتہ دار در نه خفه دی هغه له څه تحفه ډالۍ ورکړه په هغه باندې احسان وکړه هغه رضا کړه چې الله دې جنت ته داخل کړي نو موږ وایو مې را سره بد کړي دي به زه رضا کوم مې را سره بد کړي به زه نبی علیہ السلام فرمایي واحسن الى من اساء الیک خو که د هغه چا سره څوک در سره بد کوي خو که د هغه چا سره چې څوک در سره څه کوي بد کوي اوس هغه ښه کوي نو ته چې بد کوي نو دا خو ته ظالم شوې هغه ظالم دی هغه بد کوي ته ورسره ښه وکړه الله به د دې مطابق تعالی اجر درکړي نبی علیہ السلام فرمائی وہی خفا رشتہ دار سکا رضا کا او بیا نبی علیہ السلام فرمائی کوئی د دې طاقت نه لري کنه په یو وږي باندې ډوډۍ وخوروه په یو وږي باندې ډوډۍ وخوروه څوک وږی دی یتیم دی مسکین دی غریب دی فکور کې خرچه نشته فکور کې نفقه نشته کور ته ول راشن وسه ورته وکړه ورته وږي ګډه مړکه او دارنګې یو انسان تږی دی نو په هغه باندې اوبه وڅکوه څه پې وڅکوه اوبه پې وڅکوه د ګرمۍ موسم کې دا خبره داسې وکړئ یا خو دا مشینان په دې لارو کې چې لګېدلې بهتره خبره ده که یو سړی مشین نشي لګولی که نه نو کولر د کور مخې ته کېده په هغې ځایونو کې چې د خلکو پې تګ راتګ کېږي تږي خلک به هغه به ترې نسس کي اوبس کې الله تبارک وتعالی او پې تعالی ډېر اجر درکوي او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو وی د نیکۍ حکم کوه او د بدو نه منع کوه د نیکۍ حکم کوه او د بدو نه منع کوه کو طاقت تې رسي خلکو ته ښې خبرې کوه د ښې ښونه کوه یو سړی بد کوي نو منع یې کوئ نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته من رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان نبی علیہ السلام فرمای چرته بدی دی اولی د کنه نو دا بدی په لاس باندې منی کا طاقت تیرا سينو لاس استعمال کله دا کار بنه کوي ته ناروا کوي بد کوي الله نو اکثر دا د لاس ته منع کول چې دي کنه نو دا د حاکمي وقت کاری د حاکمي وقت کاری زه تو کو څوک په لاس باندې منع کوو نو لویه مسلې نه زموږ په لاس منع کولو باندې دور طاقت زموږ شته نه چې څوک په لاس باندې منع کړو دور طاقت زموږ شته دی نه چې په لاس باندې منع کو نبی علیہ السلام فرمایي کو د لاس طاقت نه رسي نو په ژبه باندې منع کا خو کو د لاس طاقت ته رسېدو نه اولې په لاس منع که ځکه یو سړی په ژبه نه منع کېږي په لاس منع کېږي موږ به ټول عمر بیانونه کول که نه ټول عمر خو به بیانه کوله چې دا ټیک ټاک داسې شی دی داسې شی دی دومره بد شی دی بلکې ما خو پکې په یو بیان کې دا ویلي وو ما کو ټیک ټاکر الک مړ شو یا ټیک ټاکر جنې مړه شو داسې ټیک ټاک والو چې په معاشره کې بې حیایي خوروله که نه ما علما وله پکار دی چې د هغې د جنازې نه بایکاټ وکړي
مې معاشره کې خلکو له پکار دی چې غم خادي د دغه کورنۍ سره پریدي غږ غوږ ورته پریدي بالکل بایکاټ نه وکړی شي د داسې کورنۍ سره چې کم الک یا کم جنۍ په ټیک ټاک باندې بې حیایي خورئ د هغې کور نه یې بایکاټ وکړئ څوک منع شو په هغې باندې هېڅوک هم منع شو نه شو خو چې پولیسو پې شروع وکړه که نه نو ټولو بیا داسې توبې استعتاب وي چې دی اوس د چیلې نه چرته راغی سپینه ټوپۍ به یې پکې لا جدا په سر کړې وه ټیک ده که نه بیا ټولو توبې ویستې که ونیستې خو ښکلې ټوپۍ به یې په سر کړه سپین رومال به یې په دې اوږو باندې واچو که نه ما چې څه کړي دي نو بد مې کړي دي او زه ما ته پته ده چې ما د خلکو زړه ته ازار رسولی بیا دپاره به داسې کار نه کوم د لاس طاقت دې ولیدو د ژبې په طاقت کې او د لاس په طاقت کې ډېر فرق دی ښه موږ ټول عمر په ژبه باندې چغې وایو خو په لاس کې خو طاقت نشته دی او د پولیسو والو په لاس کې طاقت دی چې یو ځل پې شروع کړم د ټولو نه تبلیغیان روغ کړو ټیک ده که نه د لاس طاقت ډېر زورور دی الله تبارک وتعالی دې نور دې ادارو له داسې توفیق ورکړي چې دا بې حیایي ختمه کړي مونږ خو وایو زمونږ په خولو خو نه منع کېږي مونږ خو ټول عمر یو کال بیانونه وکړو په هغې څوک نه منع کېږي خو چې تاسو یو ځل ډنډه راواغسته ټول خلک بیا د لارې منځ وي الله به درله اجر درکوي الله به درله اجر درکوي هره بې حیایي چې تاسو منع کوئ په دې نیت یې کوئ وایي دا زه ثواب کار کوم الله به درنه ډېر راضي شي هم به درنه عوام راضي هم به درنه الله راضي هم به درنه الله راضي نو د لاس طاقت چې دی نو دا ډېر تیز وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي که په لاس ته طاقت رسي نو په لاس یې منع که او که په لاس ته طاقت نه رسي نو په ژبه باندې بدۍ ته بدي ووایي وایي دا کار بد دی لکه مه یې کوه منع که او که په ژبه دې طاقت نه رسي که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دې بدۍ ته په زړه کې بدي ووایه وذلك اضعف الايمان او دا کمزور ایمان دی او چې بدۍ ته دې په زړه کې هم بدي نه وي ګناه ته په زړه کې هم ګناه نه وي بیا خو سره ته په دې ګناه کې شریک شوې نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام دغه صحابي ته وی د خو کم کوا او د بدو نه څه کوا منع کوا او بیا نبی علیہ السلام فرمایل په د دې طاقت هم نه رسی کنه نو بس دا جب چپ وساته او د خیر خبره پې کوه دا جب بیا څه وساته چپ یې وساته او چې خبرې پې کوې نو د خیر خبره کوه دا مې درته داسې اعمال وښول چې دا دې وکړه وي جنت ته به دې داخل کړي چېرته به دې داخل کړي جنت ته اصل کې په دې کې به حدیث مبارک کې زما یو مقصد و معاشره کې به تا سره کمزور خلک پاتې کېږي لاچار خلک به پاتې کېږي نو د هغې سره تعاون کول د هغې سره امداد کول د هغې په کار راتلل دا مونږ ته حکم دی د نبی علیه الصلاة والسلام او زمونږ د شریعت یو حکم دی نبی علیه الصلاة والسلام هغې صحابي ورته فرمایي وایي ما ته داسې عمل وښیه چې زه یې وکړم او الله پې ما جنت ته بوځي نبی علیه السلام ورته لومبې کوم عمل وښوه غلام آزاد که غلام آزاد مطلب دا د کمزورو سره لاس وکړه کمزورو خلکو سره څه وکړه لاس وکړه چې الله تبارک وتعالی دې جنت ته داخل کړي دارنګه بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پنځه اعمال داسې دي چې دا چا وکړو دا انسان جنتی دی الله په جنتیانو کې ولیکو په جنتیانو کې ولیکو کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی من عاد مریضا چا چې د مریض پوښتنه وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه یو دا عمل وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه نو د مریض تپوس کوي د مریض پوښتنه کوي په دې کې ډیر زیات اجر دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو انسان سحر ټیم د یو مریض پوښتنې لورغه
وی او یا زر پرشتي د دې انسان د پاره د ماخامه پورې د مغفرت دعاګانې غواړي او یا زر پرشتي او ماخام دې د مریض پوښتنې لورغه نو تسحر هاتو پورې او یا زر پرشتي د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي څومره ثواب دی د مریض پوښتنې لاړې تر څو چې ته الته موجود یې الله ستا درجې اوچتوي او ګناهونه دې ختموي دومره ثواب دی پکې نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من عاد مریضا چا چې د بیمار پوښتنه وکړه خو د بیمار فرسی سنت طریقه دا ازده کوي چې کله د مریض پوښتنې لورلې التلاړې لومبه به هغه ته تسلی ورکړي تسلی بوله ورکړي مړه ته جګ جوړي روغ رمټي ستانه ډېر بیمارانو الله غسم کړي دي نو ته خو لا ډېر ښه اول به ولې څه ورکړي تسلی ورکړي اگر چې تا ته پته وي چې دی بالکل په حالت د مرګ کې دی دی رغېدو والا نه دی اگر چې تا ته پته چې دا ډېر زیات خراب دی خو تسلی ولا ورکړه د تسلی خبرې ورته وکړه دویم دا دی چې خواته یې کېنه او په دې تندي باندې ورله لاس کېده لاس پې کېده په مریض باندې لاس کېښودل دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت مبارکه دی په دې باندې د دې مریض دې زړه ته یوه تسلي میلاو شي یو خوشحالي میلاو شي ځکه چې دی وایي زه دې زمانه کرکه نه کوي اکثر خلک د بیمارانو نه کرکه کوي دا مرض به تې ماته ولګي که نه نږدې ورسره هم کښېني نه نبی علیه السلام به چې بیمار له لاړ په دې تندي به یې ورته لاس کېښودو او دریم به داسې وکړي چې دعا به ورته وکړي دعا به دې ورته کوي الله شفای کامله عاجله دائمه ورته نصیب که الله جګ جوړ صحت ورته ور نصیب که دا وکړه او بیا ایسارېږه سیده راپاسه ښه سیده راپاسه نو زمونږ خلک چې بیمار لاړ شي نو زمونږ په بیمار پرسۍ باندې خلک پوهېږي نه زنانه خو چې لاړې شي هغوی خو چې د ډوډۍ نه والي واپس نه راځي او به لومبۍ ډوډۍ خوري هغې نه به واپس راځي اگر چې هلته کې هغه هر څومره مریض دی ورته په حالت د ځانکدن کې ولې نه پروت دوی خو به ډوډۍ وي بیا به راځي صحیح شو نو هغه غریبانان په خپل غم کې دلته کې دوی بل مصیبت جوړ کړي د بیمار فرسۍ طریقه دا ده چې دغه درې کاره دې وکړو لاړې تسلي دې ورله ورکړه په مریض ته د دعا وکړه او لاس دې پې کېښودو بس دعا وکړه راپاسه ایسارېږه به ډېر نه ښه زمونږ خلک چې لاړ شي اول خو تسلي مریض له ورکوي نه مریض له تسلی نه ورکوي بلکې الټه چې د هغه خواته کښېني که نه اوښکې به تویول شروع کړي او سر به څنډې او بعضې پکې یو بل ته خولې نږدې کړي یاره وایي رنګ یې زیړ شوی دی ښه صحیح ده که نه که نه مري نو مړ شي ټیک ده داسې دا غلطه طریقه ده تسلی وله ورکړه تسلی ولا ورکا دویم دار چې د مریض خواته ناس یو یو کیسه برالو هغه به ختمېږي او بله برالو یو کیسه برالو هغه به ختمېږي بله کیسې برالو که هغه غریب به په کټ باندې پروت موږ به خپل ګپ ګرم کړی یو عالم تپوس د څوک تلی و نو هغه به یو کیسه راغسته به یې ختموله چې بله به یې راغسته چې خپلې کیسې وکړې په اخر کې ورته وایي ته څنګه یې هغه ورته وایي جګ جوړ یم خو که ته لاړې جګ جوړ یم خو که ته لاړې ته د دې ځای نه پاڅېدې زه جوړ یم نو موږ مریض دې حالت ته ورسوو هغه خدای پاک اوس دې زما د خوا نه پاسئ په خپله بیمارۍ باندې تکلیف یې مونږ خبرې کوو پوه شو که نه د بیمار تپوس کوئ خو په دې طریقه باندې چې هغه به تنګوئ نه ښه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من عاد مریضا چا چې د بیمار پرسی وکړه یوه دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وشهد جنازتا څوک چې په جنازه کې شریک شو د یو مسلمان روح
ګوره د مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي، په هغې کې یو حق د مسلمان په بل مسلمان دا دی چې په جنازه کې به شرکت کوي، په جنازه کې به شرکت کوي، او په جنازه کې شرکت کول دا ډېر لوی ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان په جنازه کې شریک شو، الله تبارک وتعالی دته یو قیرات ثواب ورکو، او په دفن کې شریک شو نو 2 قیرات ورته الله ورکړو. او قیرات څومره دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قیرات د احد د غرب نه دی. نو د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی د احد د غرم نه نیکی درته میلاو شوی، کو په دفن کې شریک شوی نو 2 د احد د غرم نه نیکی درته میلاو شوی. دومره لوی ثواب دی د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کول. او حدیث مبارک کې راځي وای د یو مسلمان په جنازه کې چې 40 تن شریک شو، الله تبارک وتعالی دغه مړي ته مغفرت نصیب کوي. اوس په توای چې مولوی صاحب دا خو دا ټول مړي بخلې شوی دی، بیا ته دوی په جنازو کې خو په سوونو خلک ولاړي، او څومره چې لوی رزیلی او چې څومره لوی منافق او بدمعش دغه په جنازه کې دومره خلک ډیری، داسې دغه داسې نه ده. الله دا نه یادوي، هغه الله تبارک وتعالی دا مخلوق یادوي چې او 10 پنی په جنازه باندې به ولاړي، دا یادوي او دا یادوي الله تبارک وتعالی. نبی علیہ السلام دا یاد کړي چې او 10 پنی په جنازه باندې به ولاړي، هغه دا نه دی یاد کړی، هغه دا نه دی یاد کړی چې ګیډه به د حرامو نه ډکوي او په جنازه باندې به ولاړ وي. الله اکبر. تدین متقیان نیکان خلق مراد دی چې 40 تن نیکان چې ګیړه د حرامو نه پاک وا او دا د یو مسلمان په جنازه کې شریک شو، الله تبارک وتعالی دغه انسان ته څه نصیب کوي؟ مغفرت نصیب کوي. نو چې څومره روی رزیلی نو دومره جنازې له رزیلان ډېر راغلي وي، چې څومره لوی منافقین دومره منافقین راغلي، او چې څومره لوی حرام خور نو دومره جنازې له حرام خواره ډېر راغلي. دغه په جنازه باندې دی بخلی کېږي؟ نه، زیات تر خو پکې داسې ولاړې او داسې هم نه پوهېږې خو باندې که نه، خو پلانکي ته به شو کوم چې ګورې جنازې له راغلی وم. دې نه هغه 40 کسه مراد دي چې متقیان دي، حرام خور نه دي، نیک عمله دي، او په دې نیت راغلی دی چې الله پې ماله ثواب راکړي، دیکایو دپاره هم دی راغلی. هسې په جنازو کې به داسې 40 تنه نن سبا پیدا شي، 10 تنه به هم پیدا نه کړي مړه چې حرام خور نه، په ګیډه کې حرام نه او نور څه حرامیتوبونه پکې موجود نه، په جنازه کې به داسې 10 تنه پیدا نشي. نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهد جنازتن، کوم انسان چې د یو مسلمان په جنازه کې څه شو؟ شریک شو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصام رمضانا وصام یوما، د یوې ورځې روژه نیوله، د یوې ورځې روژه ونیوله. روژه نیول دا ډېر لوی ثواب دی، دا د انسان خواهشات ختمي. نبی علیه السلام هغې نوجوانانو ته ویلي وو چې د چا د واده طاقت نه کېږي او ګناه ترې کېږي، نبی علیه السلام ورته فرمایلي وو ای د ځوانانو ټولګیا روجی نیسه، روجی په دې سره به ستاسو خواهشات کنټرول وي، په دې سره به ستاسو خواهشات څه وي؟ کنټرول وي، د ګناه نه به بچ یې چې واده نشي کولی. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وراح الی الجمعه، کم انسان چې د جمعې منځ کو جمعې ته راغی، دا ډېر لوی ثواب لري. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کم انسان چې د جمعې منځ وکړو، الله تبارک وتعالی ورته تیر شوي ټولې هفتې ګناهونه معاف کړه، خو واړه ګناهونه ته مراد دي. صحیح شو. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعتق رقبه، یو مړی یو غلام یې آزاد کو. څو کاره شو؟ 5.
نبی علیہ السلام فرمایي وي دا 15 کار چې چا وکړو دا انسان جنتی دی. کم یو نبی علیہ السلام فرمایي د بیمار فرسی وکړه. دویم نبی علیہ السلام فرمایي وشهد جنازه د یو مسلمان جنازه وکړه. دریم نبی علیہ السلام فرمایي وصام یوما یوی ورځ روزه ونیولا. څلورم نبی علیہ السلام فرمایي وراح الى الجمعه د جمعې منځ وکړو. او پنځم نبی علیہ السلام فرمایي واعتق رقبه یو مریه یو غلام آزاد کو یو بی گناه قیدی آزاد کو دا 15 کار چې چا وکړو نبی علیہ السلام فرمایي دا انسان جنتی دی. دا انسان سره جنتی دی. ناسه آسان کار دی کو ګران کار دی؟ آسان کار دی خو به هر حال کول غواړي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا ځخرته بیانات اوریدل